والله قسم په خدای وویری ټول په ګیره کې پرې غوستو کې جنت نه دی د سیکانو زمونږ نه غټې ګیرې دي کالې کا ورور موږ څه دی ویلي وادي ورته وسته په نه خلې جنت په تاسو نه دی چې ته ګیره وکړې دا ګیره جنت پر وجو کې نه دی وروډا کوای چې تاسو ته خدای ملاو شي او تاسو ته الله ملاو شي نو دې سازه پاکو ساتي دا زه دا زړه کې خلکو ته پاره خو کوي تاسو کیسې زړه شروع کوي کوي کنه الله خو زما خپل خسته انسانان زما خو کې چې څوک ګرځي نو بيزدکی جانانا لس کاله میزان غلې ساتلو خدای عزت او د شرافت ژوند مې کولو مې ورورا پرې مې دی وځي د پیرغون جوړ کو ځای نه کنه دا خو بیا هم ټیک دی دا بیا هم ټیک دی دا پیرغون مې چې حکم دی ولا قربان دي چې کومه مزياده خبره او خبره ورا لا ولي لاس خبره ورا شاسوار خپل وخت بزنسمن پاتې شوی نه بزنسمن نه واپس راغو دې خلکو خو زمونږ نه خیر مار شو خو روپۍ به مو ګټلې ښه ډالرې به مو ګټلې ښه د کاپۍ نه به مو کاس پورته کولو د خلکو سره به مو ښېګړې م کولې د خلکو زړونه مو جوړول خیر مار دلته موږ ته خلک وایي مړه یاره چې ښه خبره ده وسه کېږي ښه وکړه قسم دې لرې که یاره هغه څه دی چېرته راغلی الله د زړه دپاره چېرته راغلی شاسواره چیرته دا زما افیس ته کنه گیم خو پلی که کنه جان گیم پلی که قسم دې گیم هم نه پلی کېږي والله وایرس دی درکې زه ته دا دې اوس پلی شو ما کې وایرس دی والله ما کې نه دی وایرس نه ما کې وایرس نه دی دا د شیشې اپیس دی ستا ما کې سم مار دی مار وایرس پکې څه وي سم قامار دی کله کله چې کېږي او چې ګډي منګم ځان سره قدرمندو کتونکو څنګه چې تاسو د شاسوار صاحب دا خبرې واورېدلې د په دې خپل ویډیو کې دوه درې خبرې کړي اولنۍ خبره دا وایي چې ګیره کې چې کومه دغه نشته د سیکانو ډېرې غټې غټې ګیري نمبر 2 دا خبره کړې ده چې ما لس کاله چې کومه تیر کړو او ما ته چا لکه مطلب نظر ونه کو کنه نور هم ډېرې خبرې کړي دي او په زړه وایي پاک اوسېدل په کار دی وایي په دې کې چې کومه دی الله په دې بخښنه کوي یو قسم نه مطلب یې دا دی اول خدا ده چې موږ د هغه نه زیات ګناهګاري ګیرم نشته دی او نورم په سنتو نه برابر او خبره دلته دا ده کنه چې کم از کم لکه مطلب دې ته ګناه وایو د ګیره خرولو ته ګناه وایو او ځان ته ګناهګارم وایو او خپل چې څه کوو که مونځ کوو او دس کوو نو دا په چا خرڅوم نه شاسوار صاحب نه زه صرف دا تپوس کوم چې ته چې د سیکانو غټې غټې ګیرې نو دا خبره ګور دا اکثر دا خلک کوي مړه وایي په ګیره کې ایمان نشته لکه ګیره پسې نه ده او په ګیره کې جنت نه دا قصې چې څوک کوي که نه نو که ته د سیکان مثالونه ما ته راکې که نه نو سیکانو سره داسې حساب دی چې د هغو سره د هغو دپاره دا دنیا چې کومه دی جنت دی د هغو سره به هلته چې کومه دی هغه خو بېایمانه دي که ګیره پرېږدي او که پرې نه دي په هغو د ګیرې سره لکه هېڅ تعلق نشته ګیره د مسلمان دپاره دا چې دا به پرېږدي خو ده ته به ثواب میلاویږي او چې خرئ نو ده ته به چې کومه دی ګناه میلاویږي نو هغه بېایمانه دي صحیح ده چې بېایمانه دي نو هغه یا ګیره بیا پرېږدي او یا دې پرې نه دي دغې سره هېڅ تعلق نشته دویمه خبره دا کړې ده شاسوار صاحب چې نیت چې کومه دی هغه صفا ساتل پکار دي نیت داسې حساب دی چې د انګریزانو کې دومره ښه انسانیت دی چې د هغو نیتونو له ته ورشي که نه نو د خپل نیتونه به پسې وباخي خو بیا به م هغو په نیت باندې جنت ته نه ځي چې ګنې د هغو نیت صفا دی او هغو به چې کومه دی جنت ته ځي چې کله ته مونځ نه کې روژه نه کې او چې کوم د اسلام احکامات دي هغه ته نه منې که نه نو ته جنت ته نه شې تللی که ستا نیت هر څومره پاکي نو کافران هغه خو الریډي غیر دینه دي د هغو نیت ته صفا دی شیطانو سره نشته دی خو په دغې باندې هغو جنت ته چې کومه دی نشي تللی نو په نیتونو منمه دي چې لکه مطلب نیت هم صفا ساتل پکار دي خو دا قصه په دې باندې ځان له زړه ښه کول چې مړه که هر څه کې خو نیت صفا ساته او بس جنت دی نو دا خبره هم داسې بکواس کړی دی درېیمه خبره دې پکې دا کړې ده چې لکه مطلب ما لس کاله تیر کړه او ماله څوک رانله او دا واغه که نه نو تا چې لس کاله تیر کړه که نه نو ځان دپاره دې تیر کړي دي زما سره په محشر په میدان کې خپل حساب کېږي ستا سبه خپل کېږي د بل سبه خپل کېږي د بل سبه خپل کېږي صحیح ده هر سړی به هلته نفسي نفسي چغې وایي دا حساب نشته چې ګنې تا اوس دین کولو څه ماله خو دې نه راکولو خو ځان له دې کولو لکه مطلب ځان له دې قبر او ښایسته کولو د محشر په ورځ چې کوم د حساب کتاب ته ځان توله کولو ته اوس دین په موږ خرڅې چې ته به اوس لکه د دین کار کوې نو ته به اوس په موږ باندې بیا راخرڅې
د خدای مسلمانه څه په برباد سر یو طرف ته ګنام کې بل طرف ته دغم کې خو خبر راځي چې وي ډم هغه ډمی کنه نو د حساب دی چې دا وروره دین به کول بیا به سوالونه دغه کول لکه خو خسته ځواني سیده خو په باډایم برابرې خو نوجوان خپل مهنت مزدوري چې کومه دی کاوه سیده مهنت مزدوري کوه د دنیا نه لګي ستانه خسته ځوانان چې کومه دی په مسافرو کې پراته دي غریبانو کور ونه دیدلو سیده او تاسو د دین کار دی شروع کړي او خسته په سنت رسول دي ځان برابر کړي وروره په هغه باندې به خلکو خرڅول ستا نیت خراب دی چې ستا نیت سیټ وې کنه الله به تا باندې هغه سپیشلیم را لېږلی سیده خود نیت د ګډ وډو هغه خپل پیړ ته لکه چې کومه دی واپس لاړې خو بیا هم ته مونږ ته بیا هم دغه وایو چې اوس هم څه ټیم شته په غلط او په غلطو رواني دین په چا خرڅوم مه دین کوه سیده او د هغې سره خپل دغه هم کوه مهنت مزدوري هم کوه لکه دا مونږ تا ته نه و چې لکه ته ټول شته دین ته ځان وقف کا او د سهار نن ماښام پورې په جومات کې کښېنه او بس الله الله کوه نه خپلو بچو له رزق ملال پیدا کوه